نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجمع درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د اودس متعلق بیان شروع کړو نو په دې اودس کې د استنجا تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د استنجا متعلق وې چې استنجا په کم شیز باندې ممنوع و بعضی یارانو دوستانو ما سره په بعضی مسائلو کې اختلاف هم وکړو خدا ټول عقلی خبرې نه دي نقلی خبرې دي کتابی خبرې دي چې کوم مونږ ته شریعت وای مونږ به د هغې بیان کوو او شریعت چې مونږ ته څه وای مونږ په هغې باندې عمل کوو نن دته هم د استنجا متعلق بیان کوم او بیا اودس ته راځو چې کوم زمونږ هدف مقصد اودس ته په هغې باندې بیا بیان شروع کوو خو استنجا په کم شی باندې درسته نن هغه هم وایو خدا یو څو طبي او ډاکټري خبرې درته کوم سوزاک بیماری د جراثیمو بیماری او هیډز بیماری دا چې مونږ او تاسو ته لګي د یو څو وجو نه لګي بې احتیاطۍ په وجه باندې اکثر په سلو کسانو کې 60% کسانو ته د سوزاک او د جراثیمو بیماری میتیاز جلن گئی او میتیاز یا ټینګیږي نه وای زمونږ نه قطریزي دا بیماری ده نو مونږ به تاسو ځان د یو څو خبرو نه ساتو
دا زمونږ یو بشت ګوهر دی، یو کتاب دی، د هغې په آخره کې لیکلی دي اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خو حکیم الامت مو، یو بهترین حکیم مو، ډاکټر مو. نو هغې د دې بیماریانو جړ لرې کړل چې د دې بیماریانو جړ له د دې شیزونو نه لګي. چا میتیازې کړي وي او ته راپاڅېږې د هغه میتیازو د پاسه کښېني میتیازې کې ځان پوی کوي. د چا د میتیازو د پاسه به میتیازې نه کوي، ځکه لاندې جراثیم دي. نو هغه جراثیم بخارات د هغې هغه اثرات موجود دي، ته خو په ځان نه پوهېږي، خو د هغې هغه اثرات تا کې رادن نشي. مونږ او تاسو چې کله لیټرین ته نه وځو ځان په دې مقاصدو پوه کوي. مونږ او تاسو ډایرکټ کینو، مونږ او تاسو له پکار دی چې پیلا ازه صفاک او په پیل توي کو چې د دې نه دا جراثیم ختم شي او دا غې نه پس په بیا کینو. مونږ او تاسو خپل تقاضا سره ته ورسو، ډایرکټ په مونږ او تاسو نه کینو، ځکه د دې نه به بیماری لګي. نو علماء ذکر کړی دي، اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ډېر کتابونو د طب کتابونو دا ذکر کړی چې ډاکټري ده هغې په ګنده ځای به نه کښېني چې د جراثیمو ځای دی او ته پې کښېنې او هلته خپل تقاضا پوره کړې، هلته به خپله تقاضا نه پوره کړې، هغه جراثیم تا کې رادن نشي. نو د هغې نه سوزاک بیماری جوړېږي، د هغې نه د جراثیمو بیماری جوړېږي. د مونږ تاسو په مثاله کې چې اکثر نو پیدا شي او د هغې نه هیډز بیماری هم جوړېږي. مونږ تاسو به ځان نه خبر نه یو، وینه به رانه بیا جاري روانه وي. خدا زما لازم دی چې تاسو ته دا بیان وکم. اوس چې په کوم شی باندې کراهت نشته دی، موږ ته د استنجا جواز لري چې موږ تاسو په هغې باندې استنجا وکړو. اوبو باندې په اوبو باندې استنجا جائز ده. که یو سړی په اوبو باندې خو ګورې مخکې ما په تیر شوي جمعة المبارک په ورځ باندې بیان وکړ د اوبو متعلق. په بعضې اوبو باندې استنجا ممنوع وه، وس یو جماعت کې دی تا ته اوبه میلاو دي، دا اوبه د دې دپاره وزه دي چې ته پې اودس وکړې استنجا پې وکړې، نو هېڅ کراهت نشته دی، په اوبو باندې استنجا جایز ده. خو مټې کاډېله لوټه پخوا زمانه کې ټول دا ترتیب و، اوس خو دا ترتیب ختم شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې، صحابو په دور کې چې هغې بس خپل صفایي کوله په خاوره باندې، په مټې باندې، په لوټه باندې. علما ذکر کوي چې د دې فواید څه دي. د دې لوټې دا فواید دي چې کله انسان په لوټه باندې استنجا کوي نو په دې خاوره کې الله رب العزت یو داسې تاثرات پیدا کړي دي چې د انسان نه دا جراثیم، دا بیماریان دا ختمي.
او په لوټه باندې چې استنجا وشي نو د هغې نه پس بیا سړی اوبه استعمال کی. خدا زمونږ د پخواني روایاتو، زمونږ د اکابرو روایاتو، زمونږ د مشرانو روایاتو، زمونږ پیغمبري سنتو ټول میټاو شو، ختم شو. که یو سړی وایي چې زما د سنتي استنجا وشي، د الله رسول چې څنګه استنجا کړې ده او زما هغه شانتې استنجا وشي، نو دې د اول استعمال کې لوټه د استعمال کې د هغې نه پس بیا یو کم از کم 10 منټه انتظار وکړي او د هغې نه پس بیا د یو بل استعمال کړي. نو دا سنتي استنجا ده. وسو لوټه نشته، عذر ده، مجبوری ده، خار ده، نو دې صورت کې که ته ډایرک اوبه استعمال کې نو پروا نشته، عذر ده. خو بهترین استنجا دا په لوټه باندې ده او د هغې نه پس بیا په اوبو باندې د انسان مکمل صحیح جراثیم صفاش. لوټه د انسان لپاره په دې کې ډېر زیات فواید دي. یو طبي کتاب کې مې کتل و یو انسان داسې مرض باندې مبتلا دی چې ښه کېږي نه، وی دا انسان تاسو راوالی او په خاوره کې دفن کوي، سر ولا ښکاره کې نور مکمل دفن کوي، یو ورځې دپاره نیمې ورځې دپاره بیا راوباسئ. وی د دې نه الله رب العزت دا خاورې په وجه باندې دا ټوله بیماري ختمیږي. هغه بیماری چې همیشواله بیماری وي ختمېدو واله نه وي. نو په خاوره کې الله دا تاثرات پیدا کړي دي. دا څومره جلې بوټي دا ټول د دې خاورې نه رازرغونېږي، دا دوایان یو شی او بل شي. نو بهترینه سنتي استنجا دا ده چې انسان لوټه استعمال کړي. اوس یو عذر دی، دریم نمبر بے قیامت کاڼې په دې اطرافو کې داسې کاڼې وي چې شګلن کاڼې وي. نو شګلن کاڼې هم هغې باندې استنجا درست ده، خو بے قیامت کاڼې قید ورسره علماو لګولې قیامتدار کاڼې باندې به استنجا نه کوې. دا شاته په دې نمکمنډۍ کې مارکیټ دی د کاڼو کاروبارونه چې پکې خلک قیمتي جواهرات دي، پکې قیمتي کڼې دي، کاڼې دي. او دا علماء ذکر کړي دي، کتابي خبرې دي. نو بے قیامت کپڑا باندې استنجا درسته. او پنځم نمبر هغه شی هر یو شی وي خو چې د استنجا په کېدی شي ستا علما ذکر کوي چې ستا نجاست لرې کوي، خو یو شرط پکې دی چې ګورې مال محترم نه وي. بې قیامته شی دی، ستا نجاست لرې کولی شي او مال محترم نه دی، نو په دې باندې استنجا درسته. دا نجاست حقیقی بیان و چې کم زمونږ استاسو په سترګو لیدې نجاست وای. اصل مقصد زمونږ هدف ته لاړو چې اودس دی.
قرآن کریم کې الله رب العزت درې اندامونو انزل حکم کړي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاة چې کله تاسو مست ودرېږئ نو فغسلوا اوینځئ مخونه تاسو. آیات مبارکه مفهوم بیانوم. فغسلوا وجوهکم وایدیکم او لاسونه تر وایدیکم الی المرافق تر زنګلو پوری. وامسحوا برؤوسکم او پسرونو باندې مسح وکئ. وارجلکم الی الکعبین او خپې اوینځئ تر ګټکو پوری. نو درې اندامونه ستا په انزلو کې دي او یو اندام باندې په سر باندې ستا مسح ده. نو چې کله ته مونځ ته ودرېږې نو ته به دا عمل کې نو ته به هله مونځ ته ستا ته به د مونځ جواز میلاو شي. که په دې کې یو اندام تا وینځو یا د مسح ونه کړه نو ستا نجاست حکمي نه ختمیږي. اوس اصل مقصد ته راځو چې هغې ته وایي نجاست حکمي. بس الله حکم کړی دی نجاست موږ ته بسترګو نه ښکاري خو الله حکم کړی دی چې تاسو بس نجاست حکمي په دې طریقه پاکوئ. بے با ما تا عبادت تا ادرے گئی منستا. نو علماء ذکر کئی چی دیتا وی پرائز لگ ځان په مقصد پوئی کئی. نو پا اودس کی دی سلور پرائز شول 4. رست بیا ذکر کوو د هر اندام سره خپل دعا سنتی او دس بیا ورسته ذکر کو چې کم د الله او د الله د رسول او دس ته. تاسو د فهم د پاره یو خبره ذکر کوم چې په عقل کې مرش. وس یو سخت باران وریږي او یو سړی پکې روان دی د سر نه واله خپو پورې لنش یا دا خاص اندامونه لامده شول چې لاسونه دی او مخ ته او خپې دي او سر هم لن شو. نو د ده فرائض برابر شول او داسې وش. د هغه اودس چې کوم حکم مو هغه برابر شو خو سنتي اودس نه دی. کم چې د الله د رسول طریقې اودس دی هغه نشو. کم چې الله بیان کړی دی هغه برابر شو. که د دې نه بس دی او منځ کوي هم کولی شي. اوس یو سړی غوپه وواله یو ډنډ دی په هغې کې غوپه وواله نو د ده اودس وش. خولې ته اوبه نه دي اچولې سپېږمو ته استنشاق یې نه دی کړی خو د دغه فرایض چې کوم وو څلور هغه برابر شو خو پیغمبري اودس ونه شو. نو اوسو دا ستاسو د فهم د پاره مې دا خبره ذکر کوله. نو په اودس کې څلور فرایض دی په فهم کې به راولئ. بیا چې مونږ او تاسو خوله پاکوو او مونږ او تاسو سپېږمې پاکوو 3 پیرې او هر اندام 3 پیرې وینځو او ټول سر مسح کوو نو دا سنتي اودس دی.
وس یو سړی د اوبو قلت ته اوبه نشته او دې سوچ کوي چې دا پیغمبري سنت که زه اوس ادا کومه اوبه رانه ختمیږي او د مونځ ټیم پې دی نو اوس دې داسې کار وکړي چې لاسونه دې تر څنګلو پورې لامده کړي استاد محترم بدل ویل شیخ لطف الله حقانی سے استاد محترم دے زمون وای مکه کې د اوبو قلت ته نو التبه بم په پیسو علي نو التبه مونږ او دس کوو نو په یو بوتل بم کوو دا اندامونه ممتش لامدک چې دا او د سوشي نو دا لاسونه مون والا تر دې پورې لامدکه او د سر سلورم ایسا سر چې سلور ایسی شي لاس لون کا او په سر یې کېدا او دا مخلون کا او دا خپې تر ګټکو پورې لامدې کا نستا نجاست حکمی ختم ستا او دس کش نو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کا خیر و زندگی و ژوند و لاول بتاسو په دې پوهې کم چې دا فرض وای ست د دې فرض معنا صدا سنت ست وای نو دا هغه نه پس په انشاءاللہ آئندہ جمعہ د او دس چې کم سنت طریقې او دس دی نو پتا سو به ان شاء الله په هغه باندې پویوم الله رب العزت ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین